یو یهودی جوان دی خو پڑھا لکھا دی ایجوکیٹڈ دی پیغمبر بر غوښتو هغه یهودي جوان مدینه کې و ورته ویله به چې د مسلمانانو ته ته پړهایي او لیکایي وښیه. پیغمبر تعلیم سره دوره شوق و دوره مینه یې وه ورسره. خو څو ورځې یې چې هغه معلم نه راغلو پیغمبر پوښتنه وکړه چې هغه معلم څنګه نشته څنګه غایب دی. چا ورته ویله چې یا رسول الله بیمار شوی دی. پیغمبر د خپل اصحابو ته یې هر څو یې پڅېږو عیادات ته پوښتنې ته ورسو. ای چا پوښتنې ته؟ یهودي پوښتنې ته مینه یې وکسوي. راغلو ته یې چې هغه یهودي جوان مور و پلار یې سار ته ورته ناست دي بېهوشه شوی دی. یعنی بیماری ډېره سخته او بېهوشه دی. کله به بېهوشه شو کله به هوش کې راغلو. پیغمبر ورته کېناستو چې کله هوش کې راغلو ورته دګو آ جوان ای تا ما باندې احسان دی چې تا مسلمانانو ته تعلیم ورکړی دی. زه راغلی یم چې تا احسان بدله احسان سره تیر کوم. دلته بیبي جملې طرف ته بریکټ کې اشاره وکړم. پیغمبر تعلیم سره څومره شوق و. پیغمبر معلم څومره احترام کولو. څوک و هغه معلم؟ یهودي و مسلمان نه و. خو بیا یا پوښتنې ته راغلو چې ویله چې تا ما باندې احسان دی. ځنه کسانو ته یا ځنه معلمان ویرغلی وو ترې منګل معلمان ویرغلی وو. ٹھیک دی مسلمان به تا نه بللو ٹھیک دی تا نظریې کې مسلمان نه صحیح خو کم از کم انسان خو وو. آلتا پیغمبر مسلمان پوښتنې ته نه و راغلی یهودي پوښتنې ته راغلی و. دې عنوان سره راغلی و چې تا ما باندې احسان دی. دلته دوی تاسو باندې احسان وو. پیغمبر قانون دا دی چې احسان بدله احسان سره ورکوي. خو زه څه خبر یم کوم عنوان سره وایم دغو ته د مسلمانانو خطاب څنګه وکړم. آیا دا یې پیغمبر پیروکار وو؟ خو واقعا دوی نه ګیله نه دی پکار ویلې چې دی ابو جهل و ابو لهب اولاد وو. پیغمبر راغللو ته چې جوانې تا ما باندې احسان دی. زه نه غواړم چې ته لاړ شي و جهنم ته لاړ شي. زه غواړم چې ته لاړ شي جنت ته لاړ شي. کلمه ولویله. چونکې مور و پلار هم موجود وو. دغه یهودي جوان با حیا و. مور پلار نه حیا وکړه نه یې ولویسته کلمه. حیا یو څه عظیم صفات دی. بیا بېهوشه شو. اوس وکسه مینه یې وکسه یهودي جوان ته وره ناست دی هوش کې دوباره راغلو. پیغمبر ورته ناست وو. چې کله دوباره هوش کې راغلو ورته دګو جوان نه غواړم چې ته جهنم ته لاړ شي. دا ورې والدینو یا ناانصافي نه وکړه. هغه بچي ته دی چې بچیه مونه ما شرمېږه که پیغمبر دین د خوښ وي نو اپناوېږه. کلمه ولویله. هغه جوان کلمه ولویسته. پیغمبر لاس باندې لاس کې خللو کلمه یې ولویسته دنیا نه لاړو. نو دلته یو استاد دی هغه یې څوک څومره مهربان دی. یو یهودي وره نه پرېښلو چې جهنم نه یې راخلاص کړو جنت یې داخل کړلو. یې څه بیا موت پرېږدي واقعا نه مه پرېږدي. ډېر مهربان دي ډېر کریم دي ډېر مینهناک دي. اندي واجې نه خو یې ولایات ورکړی دی. اندي واجې نه خو یې سرپرستي ورکړې دی. و ما ورته ویلي دي چې دوی ولایات اپناو کوي. دا ډېر مینهناک دي. هر چا پسې مات سوی